نو مشتري مقامات ویلو لهجې یعنی نه لهجې مشروع کړي وي په هغه کې اوله لهجه چې هغه مقام سبا موږ ویلو، دویمه لهجه چې مقام نهاوند و، درېیمه لهجه چې هغه چې شو مقام عجم، بیا څلورمه مقام بیات، بیا پنځم مقام سیکا، شپږم مقام حجاز، اووم مقام رست، اتم مقام کرد، نهم چې دی مقام جهارکا دی. دا مشهوره څو نه لهجې دي نه اوازونه دي. نو هر څوک چې قرائت کوي وایي د هغه اواز به د نو اوازو سره د باندې نه دا اصل دی خاص دی. دغه نور هم شته، نور لهجې هم شته. که ته راولاړ شې چې یو آیات په مقام سبا کې شروع کړي، د هغه آیات په مابین کې لهجه بدله کړي، نهاوند ووایه، د نهاوند بعد برته توقف په هغه یوه آیات کې که څه هم کوچنی آیات یې نیمه لیکي یو لیکي څومره چې د انسان سایې او آیات یې، نو د هغه څه بیا څویم لسم مقام جوړېږي. ته چې دوه مقامات په لګډ کې لسم مقام جوړېږي. او چې کله بیا د دویم مقام ته وایي د دویم په دویم مقام کې تا د اول والا راوستی، دا چې د کې راوستی هم بیا یولسم ځین جوړ شي. دا رقم څیزه یو بل سره ګډول میکسول نو چې مقامات نور پسې زیاتېږي. خو اول مین خبره دا ده چې په دغه غټو غټو خبرو یا په غټو لهجو به ته سر خلاصوي، بیا تا ته مقامات چې کېږي اسانه کېږي. نو مقام رست نن چونکې دا نور مقامات خو موږ ویلي دي، مقام رست یعنی نم لهجه نم آواز هغه چشتي مقام رست دی. دا رست چې دی رست د نور مقاماتو پلار هم ویل کېږي، یعنی ابوه المقامات هم ورته ویل کېږي، سردار المقامات هم ورته ویل کېږي. نو د مصر قاریان چې کله دغه وایي قرات چې وایي نو اول په مقام بیات کې تلاوت شروع کړي سوکا سوکا، بیا دویم نمبر باندې مقام رس شروع کړي. چې کله مقام بیات وایي درې څلور آیاته یا پنځه آیاته یا نیم مخ، بیا د چیش کې بیا د مقام رس شروع کړي. د مقام رس فایده چیشته؟ فایده دا ده چې په دې کې انسان ښه وسایي، بیا په وسایي سره دی نور لهجو ته تللی شي، بله لهجه مقام سیکا ته واوړي، مقام حجاز ته واوړي، او مقام سبا ورته شروع کړي، بیا نهاوند شروع کړي، بیا مقام بیات په آخر کې شروع کړي، بیا کرد پسې ووایي، بیا مقام ختم کړي. او دا کم مقام جهارکا چې دی دا بیا کله ویل کېږي؟ دا د دې استعمال ډېر کم راځي. څنګه راځي؟ چې کله د مصر کاري مقام بیات شروع کړي، څلور آیات یې وویل پر سټیج یا په محفل کې، نو چې کله هغه وویل د هغه بعد دی چش کې دستي د مقام رست ته ځي، د مقام بیات سره د څلورم مقام سره اووم مقام له اوړي لهجې له اوړي چې واوښتي، بیا د هغه بعد دستي مقام جهارکا شروع کړي. بیا د جهارکا بعد بیا چش کې مقام سیکا وایي، بیا حجاز وایي، بیا مقام بیات برته وایي، بیا برته خپل قرات پر کوي. نو دا د دې استعمال ډېر کم دی، د دې استعمال بیخي ډېر کم راځي. نو تحقیق به وچشته وایي. اوس دا ته چې کله دا مقام دا لهجې ته زده کوي، اوازونه ته زده کوي، دا چې ما لاندې لیکلي د دې څه فایده ده دا ولې دی؟ دا ما په دا لیکلي دی چې کله زه د په نو لهجو سره خلاص کړم، نه لهجې زما زده شولې، بیا به د هغه نه اوازونه بیا په دا څلورو پنځو ځایانو کې زه استعمالوم، په څلور پنځو ځایانو کې به زه استعمالوم، زه بیا وایم. تحقیق وچشته وایي؟ تحقیق و دې ته وایي چې کله استاد و شاګردانو ته مشکور کوي، ورته وایي واردی وایي، بیا هغې بعد کې پسې وایي، نو دا ته تحقیق وایي، یعنې ډېر سوکه وایي، سوکه په سپټ نه پرځغلي. ترتیل بیا وچشته وایي؟ ترتیل بیا تر دې دی لږ سپټ دی په اواز کې، نه په ویلو کې، د الفاظ په د ادایګي کم سپټ دی، په هغه کې بیا ترتیل دی لږ تر سپټ دی. دا د چا طریقه ده؟ ای خو د استاد او د شاګرد طریقه شوه. ترتیل چې بیا دی دا بیا د مصر والا چې کله قرات وایي، د مصر والا په جلسه کې یا په خپل یو پروګرام یې جوړ کړی چې خالي قاریان قراتونه وایي، محفل چې ورته وایي، په هغه کې چې کله دی ترتیل وایي هغه دی سوکه وایي، ډېر سوکه نه وي لکه تحقیق لږ سپټ. تدبیر بیا وچشته وایي؟ تدبیر ودې ته وایي چې کله موږ ته مولوي صاحب لمونځ راکوي، امام صاحب د سهار لمونځ په لوړ اواز سره چې کله قرات وایي، د ماښام لمونځ، د ماخستن لمونځ، په دې کې چې کوم قرات کېږي او د دې چې کوم سپټ دی هغه ته تدبیر ویل کېږي. تدبیر او حاضر چې بیا دی حاضر بیا وکم سپټ ته ویل کېږي، هغه سپټ د الفاظ ته ویل کېږي. لکه په تراویح کې چې حافظ موږ ته په روزې په میاشته کې تراویح راکوي، مطلب ډېر سپټ نه برابر چې الفاظ هم سمې، څوک په پوهېږي هم او حروف نه ځین خرابېږي. صحیح شو؟ هغه سپټ ته حاضر ویل کېږي. او پر پنځم نمبر بیا ششتي اذان چې کله موږ په اذان کې لهجه استعمالوو، مطلب زه اذان په کومه لهجه کې کوم،
زه اذان په کومه لهجه کې کوم بس ما خدا ګډ لهجې زده دي زه اوس په کومه لهجه کې اذان کوم پروا نه کوي خو مشهوره چې کوم لهجې دي چې اذانونو کې مشهوره دي هغه یو مقام بیات دی 4 نمبر لهجه ده او یو مقام حجاز دی پر 2 نمبر چې دلته خو 6 نمبر دی په بورډ باندې لیکن دلته د نمبر د حساب 2 نمبر باندې راځي او مقام رست 2 نمبر لهجه کوم ده په دې کې هم اذان ډیر مشهور دی او کورد هم نن سبا ډیر استعمالي بیا که چیرته په بل لهجه کې اذان کوي مشهور خو معلوم دي 1 2 3 4 دا څلور خو مشهور دي چې په دې کې اذان کیږي کله د څلورو ما سي وای تا په دانور څلور کې کاوي په دانور څلورو کې تا کاوي یا په پنځو کې 1 2 3 4 5 که چیرته په دا پنځو لهجو کې اذان کاوي ستاسو غوښتي چې به زه په مقام سبا کې اذان وکم زه په مقام نهاوند کې اذان وکم په مقام عجم کې اذان وکم اوس د اذان شنی ماته ته وختي ویل د اذان کوون د خلق د منځو خاطر بلل دي دعوت ورکول دي اوس دعوت خو ته چاته په جړا نور کنه ته خو بیا په دې پښه نارمل انداز په خوشحالي ته چاته دعوت ورکې چې به پلانې خبر د پلانې مجلس دي نو په دې وجه کچیر ته په د څلور ما سی وای په د پنځول جو کې ته اذان کې بیا احتیاطاً به ته اول دوا الله اکبر په مقام رست کې وای بیا به مقام سبا شروع کوي ما به شاید ته ویلی نه ما به شاید ته ویلی به منی درته ویلی اوس به ترته وایم څنګه اوس مقام سبا کې اذان کوم نو زه به ور مقام رست په اول سر کې وسرنشلم په اول دوا الله اکبر څنګه الله اکبر الله اکبر صحیح شو اوس مقام سبا وایم د نور الله اکبر کې د نور اذان کړه بیا زه په مقام سبا کوم سبا کې کوم الله اکبر الله اکبر زما کله زما سبق چې نن کوم دي زما موضوع کوم د چې ما پر کوم پر بورډ باندې لیکل کړي ده یا مقام لیکل ده هغه راست انور موږ ویل دي بیا کوم ان شاء الله بیا پر ګرځو پر دا بورډ باندې صحیح نو زموږ تی ویل چې دی هغه په تحقیق کې راځي زه ترتیل هم در ترتیل به هم سي هغه او د مانځو د تراو د احسان غبر هم زه در وشم صحیح او سورۃ البقره موږ وایي په مقام رست کې وایي په مقام بیت کې موږ نه وایي هغه زبات کې در شم صحیح استثر خو دغه چونکی قرآن مجید نه اسانه زي وایم چې ویل سي ک لله ما في السماوات وما في الارض صحیح ته کوم یو اسانه کنشفونه راوخ د سورۃ البقره اخري رکوع سورۃ البقره اخري رکوع ان للمتقين مش آسان دي خو موږ ډیر ویل پاکه کې دی وایو چې ستې سر په خلاص هم مثالون اخر صورت نه هم مثالون بس هغه راوړل اراده بدل شه اوس مقام بیات ویم بیا راسته وړم که ډایرکټ راسته ته وایم راس به ډایرکټ لیکم صحیح اوس مقام راسته وایم په ترتیل کې بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اوس خالي زوایم تی مس خالي وای وسه کله چې د تدبیر واري راځي اوس خدا تحقیق دار کوم اصول چې مطلب ما وای تی د ما سره وای سېسو مقام راست ترتیل هم دا غسل چې دا کوم ما د مصری طریقه دروښوله چې اول مقام بیات کې قرات شروع کیږي او بیا دغه بعد مقام رست ته واو کار صاحب کوم چې وای تدبیر شپه دی هغه د المانزه طریقه د کله امام صاحب مست جمعه راکې دا الفاظ د ویلو وسپټ ته تدبیر ویل کیږي د سالمنز د ماښام منځ د ماخستن منځ څنګه مقام راست زیوانتي خلما جباوري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سلو د المنځه طریقه د المنځه رفتار بیا چې کله د تراوو وار راشي دا غل جهم پس پټ ویل سي څنګه ویل سي وزه تراوی کوم مثال درکوم سي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيت كم سورة غبس شروع تراويش كلا بيزركي دغه الفاظ سپشپټ ویلو ته حاضر ویل کی خاص کر په تراوو کې اذان به کم دی اذان پدې کې کچیر ته اول دواله اکبر ډیر نه کشه د مختصر وایم سید ما خالي اذان واه څنګه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم.